انتهایی ابل زر اغلم زما والد صاحب بیمار دی په ما تېره شوې وه چې 12 بجې شوې نو بجلي ډیم شوه په درېنی بجو پر ځي خو ما بیا مې والد صاحب په ګاډي کې کېناو اے سی مو ته چالو کو د سهار د 9 بجو هغه ته اے سی چالو پرون ناګروز مې دې ځنه ولېږو ځکه چې د بجلي نشته نو زه خو وایم چې دا نور مشران به څه کوي دا زمونږ د دې علاقې دا غیرت چېرته لاړو ولې دا کاټلنګ جدا ملک دی دا افغانستان دی دا انډیا ده هلته بجلي خواته دی درګۍ کې شته ولې مونږ څه چل کړی مونږ کومه ګناه کړې ده زه د خپل میر صاحب نه دې تپوس ته کوم زه به د خپل د ایم پي صاحب نه دې تپوس کوم چې ته دلته نماینده یې دا ته د پی ټي آی نماینده دا زموږ د ټولو نماینده دلته سیاست نشته په دې ټیم کې چې مونږ راغونډ شوي دا د ټولو زموږ یو مسله ده د لوډ شیډینګ مسله ده ځکه چې ته زموږ کینډیډیټ یې میر صاحب ته به زموږ تپوس کوې زرشاد بھائی ته زموږ یې ته به زموږ تپوس لازمي کوي چې په کاټلنګ کې رو نو ځای کې بجلي شته او زما په غازي بابا باندې په 500 کلو باندې بجلي ولې نشته دا ظلم زما سره ولې روان دی انشاءالله آلریډي مشرانو وي چې هلته 12 بجې ټیم ورکړی دی هلته کو معاهده وشوه ټیک ده خو نو شي انشاءالله احتجاج به کوو موټر وی به بندو زه دې قانون ته وایم چې وړاندې پرچه به ما ورکوئ زه به دنه مخکې انشاءالله کو اسلام آباد ته ځئ 10 ګاډي به زه در کوم خو پېښور ته ځئ 10 ګاډي به زه په خپله خرچه در کوم خو مردان ته ځئ نه 10 ګاډي به زه په خپله خرچه در کوم او زه به انشاءالله د امیر صاحب په سربراهۍ کې به ځو د زرشاد په سربراهۍ کې به ځو